أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سورة الأعراف 149 نمبر آیت. په دې آیات کې د بنی اسرائیل په خپل عبادت چې د سخی کړو هغه باندې پښیمانه کېدل د موسی علی السلام د وینا په وجه باندې او د هغه توبه طیب کېدل او ذکر دی. الله تعالی وی ولما سقط في ايديهم حركه لجدي پښیمانه شو. سقط في ايديهم د عربی د محاورې مطابق په معنا د پښیمانه کېدو سره راځي. څنګه پښیمانه شو کله چې موسی علی السلام د کوه تور نه راغی او دوی وریدل او د موسی علی السلام کوم خبرې چې دوی واوریدلې دوی خبره باندې پوه شو چې سامری مو سره دوکه وکړله او داس کس سامری خراب سړی و مونږ چې کوم د سخی عبادت کړی دا نه خدای و نه دا توحید و بلکې دا شرک او کفر و. ورأو او دوی ورید یعنی پوه شو انهم قد ضلوا چې یقینا دوی گمراه شوي د سخی عبادت کړی دی په اسلام کې دا منو او دوی کړی دی. قالوا دوی ویل لئن لم يرحمنا که چېرته رحم ونه کړي په موږ باندې ربنا خپل رب ویغفر لنا او بخښنه راته ونه کړي لنکونن من الخاسرین موږ به خامخا شو تاوانیانو نه کافران به پاتې شو او کافر همیشه په خساره کې د الله تعالی د رحمت نه لري د الله تعالی په عذابونو کې اخته وي. نو دا د هغوی د پښیمانه کېدلو بیان دی. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم. دغه پښیمانه کېدلو تفصیل دی چې بنی اسرائیل ولې پښیمانه شو او څنګه پښیمانه شو څوک ورته راغلی او چا پوی کړیو د هغې تفصیل شو. نو دا آیت د ولما رجع موسی دا د مخکیني آیاتو د بنی اسرائیل د پښیمانه کېدلو او طیب کېدلو تفصیل شو. الله وی ولما رجع هر کله چې واپس موسی علیه السلام الی قوم خپل قوم غضبان چې غصه آسفا او خپه انتهی غصمو او ردی په حال باندې انتهی خپه هم. موسی علیه السلام ته دا علم په کوه تور کې ملاو شو او الله تعالی تر وحی په ذریعہ باندې خو درې چې قوم دي گمراه شوی دي. موسی علیه السلام هغه ځکه نه خپه او غصه خو چې کله د بنی اسرائیل په خپل سترګو باندې ول چې ټول د سخینه چاپیر شوی دي نو په دې ټیم کې د غضب او غصه انتها ته ورسېدل. قال نو ویل بئس ما خلقتموني من بعد اول خپل قوم ته خطاب وکړ او ورته ویل چې بئس ما ډیر بعد دی هغه خلقتموني چې تاسو کړی دي زمانه ورسته من بعد زمانه ورسته زه چې کله کوی تور ته لاړم دغه نه بعد کم کارونه تاسو شروع کړی دا ډیر خراب کارونه دي په دې کې سم کار نشته. اعجلتم امر ربکم ای تاسو جلدی وغله د حکم در رب خپلنا لار دې لفظي معنی شو. مفهوم کې د مفسرین دوه اقوال دي. یو قول دا دی چې دې مطلب دا دی چې تاسو د تورات د راوړلو مخکې بخپل باندې کار شروع تورات انتظار مونږ کو چې تورات کې الله سویل دي نو اعجلتم امر ربکم کې دې خبره ته اشاره شو چې زه خو تر تورات ته فارم تاسو ته شریعت راوړم او تاسو تورات انتظار ونه کو بلکې داغه بځې هم سامری کو گمراهیانی واورې درې باغې پسې شو. دا قول مشهور دی. دویم قول پکې دا ده چې عاجلتم امر ربکم ای تاسو جلدی وګړه د حکم در رب خپلنا وای دې کې اشاره دی خبره ده چې تاسو مړ غنلې ومه زما د ژوند تحقیق هم نه کاوه تاسو چې دا مړ او سامری مشر داغه خبري باورو نو وای تاسو ډېر جلدی وکړه پدې کې چې زم بيخي دومره بلګ ورځ کوم زم مړ وګڼل ما مړم تسلیم کوم بغیر تحقیق نه بغیر سره صبر او انتظار نه. والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره والقى الالواح او وی غرزور تختی القاء په معنا د غرزور سر راځي. اصل کې بیان القرآن لیکلي دي چې کله د قوم ته خطاب وکړو دا غینه بعد خپل ورور ته مخ راوړ او خپل ورور ته غوسه شو چې تمه نائب مقرر کړی وي د قوم د اصلاح لپاره ما پر خودلې وي ګون قوم بس د سکی په عبادت کې اختر ته او تغیر نه کړی ته په یکړی نه دي چې جرم دی ته ګناه ده مکوي نو غختل چې د خپل ورور د سر نه راونی سورې کوي ځکه چې په ګناهونو باندې خاموش پاتې کېدل لوی جرم دی.
او دا د لیبرالایزم عقیده ده چې زما قبر ځان لري د پلاني قبر ځان لري د بس کې زما ځان سکو مده بازار سکي په چا کار ملګری او د دې نه بس خفغان جوړیږي بس هغه خپل کې تبخپل کې شریعت دې خبر اجازه نه ورکړي د موسی علیه السلام خیال دا و چې ګنې دا ګناونه کېدل دا ظلمونه کېدل هارون علیه السلام خاموش پاتې شوی دی د خو واقعي مجرم دی دې ته خو بشریت کې مداهنت ویل کېږي دا خو ناجایز عمل دی نو د هارون علیه السلام باندې د غصې سړولو دپاره د هغه ته خپل لاسونه وزګارول چې د سر نه راونیسي او رای کوي نو د دغې غرض دپاره یې تختې په تیزۍ باندې کېښودې کومې تختې چې ورسره وي چې په هغې باندې تورات لیکو دی په هغې کې نیولې وي په تیزۍ سره کېښودې چې د هغې ظاهري کیفیت داسې معلومېده چې کنې غورځولي دي خو غورځولې نه وي ځکه غورځولو سره بېادبي راځي او بېادبي د آسماني صحیفو د آسماني کتابونو د لویه ګناه ده کبیره کې راځي نو د پیغمبرانو خو ګناه کول ممکن نه دي خو معصوم عن الاثم دي د نبوت نه مخکې هم او وروسته هم نو دې ځای کې بیان قرآن ذکر کړی دی مولانا شفاعي دانوي رحمه الله چې غورځول قرآن د دې لپاره چې کوم الفاظ استعمال کړي جگہ القاء ده خدا په معنا د تیزی سره د خودلو سره دي دومره تیزی کې خودل تابع ویل چې کني بيخي وی غورځول دومره ظاهري کیفیت کې د غورځول ښکارېدل حقیقت کې غورځول نه په تیزی سره خودلو واخذ براس اخيه او ویني او سر د خپل رور د سر یختي راونی ول او ځان طرف ته راخ کول یجره جریخ کول دي الیه خپل ځان طرف قال ابن امه او ورته ویل اې د مورزویا ان القوم قال نو حقول يعني هارون عليه السلام ابن اې د مورزویا ان القوم استضعفوني یقینا زما قوم ز کمزور غنل او زما خبره ته اهمیت نه ورکاو هغه کمزوري غنلې او زما په زماني د فرعون د سامري خبره ته اهمیت ورکاو وکادو دوی نږدې او یقتلون نږدې قتل کړي مخکې موږ ویل چې کله هارون علیه السلام دوی منی کول نو سامري لمسولي نو هارون علیه السلام دی ویل زمون غل کینه او ګزته چپ نشي موږ بیا نه دي سخي عبادت نه منی کې موږ دی بیا وژنو د مرګ وارننګ ورکو هارون علیه السلام دینه بعد خاموش نو هارون علیه السلام وایي چې وکادو دوی نږدې او یقتلون نږدې قتل کړي ځکه دی بیوقوف خلق او دغه اعتماد به هم نو فلا تجمد بیا الاعداء تم خوشاله به ما باندې دشمنان د اسلام دشمنان ته به دې باندې مخ خوشاله وا چې دا ځنی ولې مراکاږي می او زما قصور شته دي نه قصور د قوم دی رسامری دي او تی هغه سزا مال راکې نو به دې زما قوم به خوشاله ولا تجعلني او ما مشمارا مگر زو یعنی مشمارا مع القوم الظالمين د قوم ظالم سره هغه ظالمان چې رزق عبادت وکړل د اسلام مخالفت وکړل د الله تعالی د وحدانیت مخالفت وکړل دا قوم کې ما مگر زو یعنی مشمارا مزه د خلکو ملګری نه موسی علیہ السلام چې ضرور دا خبري واوري درې نو پوه شي چې زما رور بي ګناه دي او دې بده کې څه کمزوري نه ده خو دري بلکې د قوم انتهایی سرکشي وجدا جرم کړی دي قال نو موسی علیہ السلام ویل رب اغفر لي رب بخنه وکي مات ولي اخي زما رور ځان د پاره بخنه وختله نو بده کې یو سوال چې موسی علیہ السلام ګناه څه کړی و چې بخنه ځان د پاره وختله یو قول پکې دا دی یو احتمال پکې دا دی چې مخې په تیزۍ سره تختی خودلې وي او بدی عمل باندې موسی علیہ السلام اگر چې دا ګناه نه و خلاف یو عمل نو موسی علیہ السلام په دې پښیمان او چې په تیزۍ باندې می خودلې اسنه چې په دې رانه الله ناراض شي دویمه دا ده چې د خپل رور ونی ورایخ کو او د خیال دا و چې کنه قصوروار دی قصوروار غونه نو په دې وجه باندې بخنه وختله دریم احتمال دا دی چې سړی کله بل بخنه غواړي نو په کاد رضان او سریات کې په دې خاطر باندې چې ظاهر باندې معلومه نشي کنه سړی د دعا نه مستغنی دی دعا ته ضرورت نشته نو بل دعاګانې غواړي خو ځان نه غواړي ځان له ضرورت نشته نو په دې کې یو قسم د تکبر راولاړي نو په طریقه د انکساري باندې ځان یاد دا درې باندې احتمالونه شته نو په دغه احتمالونو بنیاد باندې ځان د پاره بخنه غوښتله ولی اخي او زما ضرور د پاره چې هارون علیه السلام دی هارون علیه السلام د بعد بخنه غوښتلو وجدا ده چې د موسی علیه السلام شک وو چې څنګه څه کوتای به دي شي څنګه چې زما قصوروار غاڼه د سخونه د گزارای کړی ده خو بیا کې دې چې کمزوري به خودلی ممکن ده چې باقي باندې الله تعالی د ناراضي نو هغه د پاره په دغه وجه باندې بخنه غوښتله وادخلنا امن داخل کی په رحمت کې بخپل رحمت کی وانت ارحم الراحمین او ته ډیر رحم کوونکې د رحم کوونکو نه یې یعنی ستاسو رحم د ټول رحم کوونکو نه ډیر زیات